جمهور مفسرین فرمایي د دې آیات مبارک چې دا آیات مبارک چې دی یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم چې دا د راتلونکو فتنو د بارا پیشنګوئی ده چې فتنې بار راځي او بیا د غي د فتنو د مقابله د لپاره دی مضبوط او با اخلاق با کردار جماعت د دې پیشنګوئی د آیات کړي ده او مې يرتد چې خلق مسلمانانو کې وسه خلق مرتد کیږي دی به ارتداد طرف ته ځي څه خلق به دسی چې د خلکو مقابله وکړي او د دې جماعت نه کم جماعت مراد دي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته مراد دي چې څه خلق مرتد کیږي دی به ارتداد طرف ته ځي بل ډول هغه چې کم دي دا کم صفات چې ذکر شو ټول صحابو کې موجود دا خلق براباسي دي ډټ کړ د خلکو مقابله کی او بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو خلکو د زکات نه انکار وکړ او بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې زب ژوندې مو بدین کې چې کوم دې کمی راشي چې چا زکات ورکاو زکات نه ورکوي د زکات نه انکار کړي د غي سره بس چې کوم دې جنگ کو اگر چې به صحابه دار راي ورکړل چې لګ د نرمانه کارواله او بکر صدیق رضی الله عنه د خطبه ورکړه او وی فرمایل چې دا ټول انس او جنس حجر او شجر ونی بوټي او ګټي انسانان او پیریان دا ټول زما خلاف شي او زه تنها یوازې پاتې شم بیا به هم د الله د دین د سربلندۍ لپاره یوازې د خلکو سره جهاد کوم او جنګېږم عایشه رضی الله عنها فرمایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه زما په پلار باندې دومره سخت راغلی د نبی علیه السلام د وفات نه پس کو چېرې دغه سخت په غرونو باندې راغلی وي غرونه به ریزه شي نبی علیه السلام په ژوند باندې مسلمه کذاب د نبوت دعوا وکړه اسود عنسی د نبوت دعوا وکړه او چې نبی علیه السلام د دې د مسلمه کذاب د لپاره لخر اولېګو په لار کې دغه لخر ته خبر میلاو شي چې نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت او فرمای دی واپس شو او بکر صدیق رضی الله عنه خلافت میلاو شو لومبي اجماع صحابه د ګستاهی رسول په قتل باندې وکړل د مسلمه کذاب په قتل باندې او لخر چې کوم دی اولېګو د یمامه په مقام باندې د خطرناک جنگ وشو چې پاغې کې 1200 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین شهیدان شو او په دغه صحابه کې وسوا د قرآن مجید حافظان شهیدان شي او کافرانو کې 27000 چې کوم د مسلمه کذاب منون کیو دا دغه تعداد دا تقریبا 60000 40000 په چې کوم جنگیدل کسانو هغه په دې کې 27000 کسان دا چې کوم مردار شو 27000 دا به کې مردار شو مسلمانانو کې 1200 مسلمانان شهیدان شو یا دومره خطرناک جنگو چې د نبی علیه السلام په 23 ساله ژوندۍ کې چې څومره جنگونه د کافرانو سره شوي دي په دې ټولو جنگونو کې چې مسلمانان شهیدان شوي دي د هغې صحابو تعداد دی 259 په 23 ساله کې چې څومره جنگونه د نبی علیه السلام په دور نبوت کې شوي دي 259 صحابه کرام شهیدان شوي په دغه یو جنگ 1200 صحابه کرام شهیدان شوي په یو جنگ کې څومره جنگونه چې د کفارو سره شوي دي په دغه ټولو جنگونو کې چې څومره کفار مردار شوي دي دغه تعداد دی 759 وسو یو کم شپېته په دې یو جنگ چې کوم د ختم نبوت د دفاع لپاره شو په دغه یو جنگ چې کوم کافران مردار شوي دي 27000 کافران په دغه یو جنگ کې مردار شوي دغه سخت سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ او بیا دغه مسلمه کذاب چې ونه دا وحشي بن حرب هغه بیا مردار کو هغه قتل کو او بیا او فرمایل دغه د وحشي د نبی علیه السلام تر حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړو نبی علیه السلام ډیر زیات خپاو په غروز باندې او فرمایلی چې زه د خپل ترخه خو منه دې زه دک څه پردم چې د مرغان راشي د غوخي ووسی او په ورځ د قیامت د الله دربار ته د مرغانو د مرونو د غوخي راځي او د الله په دربار کې گوي وري دومره خپاو خو چې کله وحشي بن حرب دغه مسلمه کذاب قتل کو نو دا جمله فرمایله چې کیدی شي نبی علیه السلام په دې خبر زمانه ډیر زیات خوشاله شي او امید دي د الله نه چې نبی علیه السلام په زمانه ډیر خوشاله شي ځکه چې هغه ته ما ډیر تکلیف او ډیر اسد ما رسول نو دا قسم فتنو کې صحابه دغه سره مخ شو خلق ارتداد تر تل دغه مضبوط جماعت صحابه وو چې د دې مقابله وکړه بیا د اسود عنسی دا فیروز دیلمی رضی الله عنه هغه بیا چې کوم دی مردار کو دا غیم مقابله وکړه دغه کوم خلکو چې د نبوت دعوی کولې
د هغې مقابله یې وکړه. لا کومو خلکو چې د زکات نه انکار کوو د هغې مقابله یې وکړه، ډډ کر د هغې مقابله یې وکړه او د چا د ملامتګر د ملامتیا پروا یې ونه ساتله. نو د دې نه مراد صحابه کرام دي او هر څوک چې په ځان کې دا صفات راولي دا ډله د مراد کېدلی شي.